دا واقعه په کار ده چې موږ یاد کو کور کې ماشومانو ته بیا چې کله وده کېږي دا واقعه ته به وي صحیح ده دا واقعات کور کې وی ماشومانو ته اوروي د دې لپاره چې انبیای کرامو کم کارونه کړي دي نو چې هغه سنت د انبیای کرامو چې قرآن کریم کې ذکر دی دا زمونږ د پاره هم سنت دی چې هغه د هغو په ذهن کې کینی او هغې د انبیاو سره محبت د قرآن کریم سره محبت د هغو په ذهن کې کینی کور کې ماشومه د ماته روزانه وی ماته واقعه ویوه قصه راته وکړه اوس هلته د موسی علیه السلام قصه ورته ما شروع کړې ده دا تقریبا 3 ورځې وشو ماخوستن کې په انتظار چې دا به راځي ما ته به قصه کوي نو بله ورځ مې ته قصه کوله د موسی علیه السلام چې هغه لاړو مدین ته هلته زنانو دپاره د هغو د ګډو دپاره د کوهي نه اوبه راویستلې او هغې ته اوبه واچولې نو هغې تپوس وکړو چې دا اوبې ورته په څه کې واچوي ما ویل چې دا هلته یو قطې و په هغې کې ورته واچوئ داسې ډن ځای و په هغې کې نو ویل دې خټې نه جوړولې ما ویل نه خټې نه وي هغه ځای کلک و پوخ و خټې نه جوړول ماشومان هغو ذهن نه ازاد دي که نه چې څه په ذهن باندې ورځي بس هغه د هغې اظهار کوي بهرحال دا موږ عادت جوړ کو پخوا به د سرې بزې او د سپینې بزې قصې کولې چته دی او پته دی دا قصې به کولې د هغې نه ښه دا ده چې قرآن کریم دا واقعات دي حکمتونه دي په دې کې دا موږ خپلو ماشومانو ته واورو